د یو څو څیزونو ضرورت دی. لومبۍ خوراک چې انسان دی او دی ژوندي دی به خوراک کوي. دویم اوبه دي او درېیمه هوا ده او د دې د ور مفسرین څلورم نمبر جز ورسره یو ځای کوي کپړه چې دې پټي دې بربنډ بدي ښکاري. دا خو ډېر یو مشرف الله په ډېر لوی حکمت تیار کړی دی. خوراک، څښاک، هوا، کپړه، دا څلور اشیا دي. اوس د الله قدرت ته ګوره ښه. په دې یو آیت کې د ټولې دنیا ساینس راجمع دی او داسې دلایل د قدرت د باری تعالی دي چې اخوا بیا ساینس کار نه کوي، هغه سټاپ شي. هلته به بې اختیاره چغه وی چې دا یو کن فیکون ذات دی هغه یې کوي. که ما تاسو ته په دې ځناورو باندې بحث وکړو نو هلته لوی لوی انجینران او هغه ودرېدلي دي، هنګ شوي دي، نشي تللی مخکې، هېڅ سره نور څه شته نه نو هلته بیا بې اختیاره چغه وی چې دا قدرت د هغه ذات دی چې دا کل کائنات یې پیدا کړی. واحد لا شریک رب دی او په بنده بې حده مهربانه دی. خوراک دا تاسو بیا ډاکټرانو سره زه له صرف اشارې در کوم. خوراک چې انسان یو څو ورځې مسلسل بند کي نو دې چې ډېره ګزاره وکړي نو یوه هفته به دې ګزاره وکړي، باقي بیا دې مري. نو خوراک ورته الله تعالی دومره ډېر کړی دی چې دا حرام څیزونه لږ دي او دا حلال سم ډېر دي. هلکه حلال ډېر دي که حرام؟ حرام یو څو څیزونه دي د شمار، دا باقي ټول خوره مړه چک ته وخه. وینه مسکه، د خنزیر غوښه مخوره، شراب مسکه، داسې یو څو مخصوص اشیا دي چې هغه منع دي. باقي کوه او هغه منع کړي ځکه دي چې تا دپاره پکې فایده ده. کم خوراک چې کوې هغه اثر به دې په بدن کې. شراب پلیت دي، نجس دي. شراب چې څښې تا په وینه او په جسم کې به ټول پلیت اثرات دي. د خنزیر غوښه پلیته ده، مرداره ده، ستا په جسم کې خورې هغه د هغې نه چې کوم ویټامنز تا ته حاصلېږي او ستا د ژوند بقا دی ته به هغسې پلیت اثرات به یې درکړي. هغسې د خنزیر غوندې عادتونه به یې درکړي. بې غیرته، بې غیرتوب، دوستوب دا به درکې راځي، یا داسې نور څیزونه دي. نو د خوراک نه به یو څو ورځې هفته به ګزاره وکړې، ته به څو عزت وکړې د ځان سره. په شپږمه ورځ به وایې چې لږ سراکې وږې. نو الله پاک دا حرام څیزونه مخصوص دي او اووه دي یا اته څیزونه دي چې دا په تا باندې حرام دي، په دنیا کې منع دي، او باقي الله تعالی وایي ستا د فایدې دپاره مې پیدا کړي دي. خوره چې ژوند وکړې، چې څه وکړې، چې لایف او زندګي تېره کړې. راځئ ورپسې اوبه. اوبه دا لوږه نه ده، لوږه ګزاره کوي خو تنده ګورې نه کوي. د لوږې نه به نه مرې او د تندې نه به مرې، اینه به دې وچوي، لیور سسټم به دې ختم شي، تو به والې زیړې به در باندې ولګي، ارکان هیپاټایټس سی بي دا به در باندې ولګي چې اوبه کله په وجود کې کم شي او ګردې به دې ورو ورو ډیم کېږي، رابرغېږي، بخبې به دې وپړسېږي مخلص او ریشې به دله راشي او دې کې سوجل راشي، وپړسېږي ګردې کار کوي. نو دا اوبه وګوره اوس ورته ښه. خوراک الله تعالی د اتو یا اوو اشیاو نه علاوه تمام څیزونه حلال وګرځول. ورپسې د اوبو بیان وکړه چې اوبه د انسان دپاره ضروري دي چې دی ژوند کوي. نو اوبه ورته د هغې نه هم ډېرې زیاتې کړې چې په دنیا کې څومره اوبه دي، 75% اوبه دي. چې ده ته تکلیف نی چې دی ژوند تېروي او زما قدرتونه وپېژني، نو اوبه یې ورته د هغې نه هم ارزانه کې مفت دي او که نه دي ووایه قسم دی چې دا دی په پیسو اخیستې که نه، لکه د حجاز د مسافرو په شانتې، نو بیا به تا ته پته لګېدلې وه. دا خو 10 منټه ته پمپ روان کې او هغه فلټر پاکې اوبه دله د 7 جالو نه بره راپورته کوي چې حیرانۍ سړی. پاکې صفا اوبه دي او مفتې دي. دا 100 روپۍ ډېرې دي که دا اوبه قیمتي دي؟
د 100 روپو خرج به د بجلیونه کې او دومره اوبه به درله درکړي بېسیاره د 7 جالونه فلټر به درله بره راخېږي د ځمکې سر ته داسې اسباب ولې الله پیدا کړي نو اوبه ښه ډېرې دي ځکه چې د اوبو نه بغیر ژوند ګران دی او په دنیا کې 15% اوبه دي دا باقي 35 اوچه ده نو اوبې ورته د هغې نه هم ډېرې کړې چې ژوند وکړي مړه انسان دا غړمبېدلي دریابونه نه دي چې دا موجونه داسې وایي په دې سینو کښتۍ په دې سینه پرته یي دا بحري بیړۍ عقل به دې بلکل هینګ شي کراچۍ ته چې لاړ شئ په ډاکه باندې وګورئ خدایه نو په میاشت کې هغه تشېږي اوس که دا اوبه دي او دې ته الله حکم وکړو چې یو دیکه ورکړه داسې په دې کې داسې داسې جوړې کندې دي چې د هغې اوسه پورې لا لیول او مقدار لا چا نه دی معلوم کړی نو اوبه الله بېسیاره وافره پراخي کړي دي په ټیپې اوبه کوه غلې به درله درکوي او سکی یم نو د هغې نه بعد یو بل شی دی چې انسان ته د هغې ضرورت دی اکسیجن هوا انسان یو ګیس داخلوي او بل خارج کاربن ډای اکساید خارجیږي او اکسیجن راکاږي نو دا هوا ورته الله د هغې نه هم زیاته ارزانه کړې ده کله د اکسیجن په پیسو وي دا د هسپتال کې چې دا کم مریضان دي تاسو د هغې نه پوښتنه کړې ده څومره ګران کار دی دا سیسټم ورته صاحب لګېدلي او دومره څیز پرې دی مخ ته لګېدلي او دا خړلار به کې حساب راکاږي اکسیجن بدن ته برابر دی دا د الله د قدرت نښې دي په دې آزاد او بېسیاره ښکلي ماحول کې نو الله وی دا زما د قدرت نښې دا وپېژنه ګورې زه هغه رب یم چې د ځمکې اسمان په منځ کې مې د وریځې د پاسه په ټنونو منه اوبه روانې کړي دي ولې زما عبادت نه کړي ظالمه بل خوا روانې او د هغې نه علاوه کپړه ده نو د روزې دپاره انسان مکلف که ته مشقت کې پاپې چاچی به خوځې ډیوټي به کې نو ته به ځان له روزي ګټې انما الاعمال بالنیات ته خبره راله دا روزي به ګټې خو حلاله به ګټې الله پاک وایي خوراک هم کې او مزې هم تې تالې ماښام ورته ناست دی زما صاحب نو 4-5 قسمه طعامونه مزه هم تې تلې ټیسټ هم تې ته حاصل او خدای پاک وایي زما دوسته مې الکاسب حبیب الله خوله پې درنه وتې د الله پاک وایي مه خفه کېږه په یو یو ساس کې به دله دومره ثواب در کوم چې په آخرت کې به دې پې موړ کم دا عذاب نه دی په دې نیت اوزه چې بچو له حلاله روزي ګټم کومه سا چې ته اخلي اخکته او بره کېږي د هرې سا په عوض به دله الله تعالی اویا نیکۍ لیکي چې حلالې مزدورۍ له لاړ شي اسلام او دین مونږ ته ډېر ښکلې تعلیمات راکوي د حلالې روزۍ د ګټلو د بې خوندي به نه کې بې خونده به د ځان نه نه جوړی شی لګېدړه پاسه چې د مخ مبارک د خاطر دنیا آباد او د کونینو سردار مزدوري کړې ده رحمت عالم صلی الله علیه وسلم ګړې بیزې سرولي دي اوښانې سرولي دي مزدوري یې کړې ده او هغې کور ته راوړې ده او تمامو قریشو بنو هاشم خاندان خوړلې ده نو دا شانتې د اوبو ځان له بحث دی او د هوا ځان له دا ټولې خبرې دا د الله د قدرت نښې دي الله پاک وایي چې دا دومره انعامات مې د لر کړي دي مړه نو دا محبت چا سره پکار دی دا چا سره پکار دی دا الله سره پکار دی نو تاسو یې ګټو سره کوئ بوتانو سره کوئ دا څه په ګډ وډو سر یې غلط روان یې د جهنم په دایمي اور کې به م اوسېږم او خالدین فیها به د همیشه به یې په دې کې لا یخفف عنکم العذاب نه به کمیږي د دې نه غلطي ډېره زیاته کړې ده د کائناتو په دې دومره لوی نظام او سیسټم کې هغه رب سره یو بې حسه لرګي شریک کړی دی چې هغه څه شی نه دی د مچ وزر نشي جوړولی نو محبت د الله سره محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د والدینو محبت د استاذ محبت د مشر ادب د مشر دا ټول د عبادت ذریعه ده بلکې د دواړو جهانو سردار په دې ځای مبارک خلاصه کړې ده چې د قیامت په ورځ به بل سوري نی مګر سوري به د عرش معلی یوم لا ظل الا ظل عرشه و کسان
سبعه وکسان دي چې د عرش د سوري د لاندې به ولاړ یو پاغي کې دوه کسان هغه دي چې اسه به سي د الله د لپاره محبت او یو بل سره د عرش د سوري د لاندې به ولاړی ښا نو الله دې یو بل سره خالص مخلص محبت د لپاره د خپل رضا په نیکو اعمال موقوف نصیب به محبت سه انسان به محبت خو ساروی نو هغه سره چې لګه خواریو کې اورات باور سره وړي راوړي او بده پټي ورکړي ونده دی وته سم مقدس یو چکه ګوړه دی ولا ورکړي پوچې بل نور دی پیدا سي سود مینا وکړه ډرکیږي به در پسې پوری به در پسې راشلای نو انسان د انس نه د انس مینی محبت ته وی وفات وی الله دې زموږ استاد نصیب صلی الله تعالی علی خیر خلق